خلق بے مورا بچتلا قتل خلق رټینا چې الله وساتي کافر مور زمار دې ان دې خدای کافر مور ساتي چې کلمې نه ویلي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د هغه ذات چې دا ټول جهان پیدا کړی. قدرمنو کتونکو بعضې واقعیا داسې چې په هغې باندې خبرې کول موږ نه هېرې شي. ننني پروګرام نه چې کوم راغلي خدای راستي د پروګرام نه مخکې دومره وجړل چې دومره موږ چېرته په ژوند کې نه دي جړلي. یو داسې دلحراش واقعه په مردان کې د دغه ماشومې سره کومه چې تاسو ته د ښکاري په سکرین باندې دغې سره جنسي زیاتې وشو. هغه ملزمه پولیسو ګرفتار کو. په جیل کې د کیسې چلیږي را چلیږي. دې کور والا ته دغه کور نه دمکیانې میلاوي چې روغه وکړئ هغه وکړئ دا وکړئ. ښه د ورځې 3 ځل راځي دغه مورکۍ ویل دا د ماشومې نیا ده او دا واقعه شوې ده په 17/3/2020 باندې 17 مارچ 2020 باندې شوې. نن 6مه ورځ ده او تر نن تاریخه پورې دوی منډې تړلې وي په انصاف پسې. الان کې دمکیانې دوی ته ملي یو سر ته اوس زیاتې اوس بل سر ته دمکیانې ملاوي یو سر ته که غریبي ده بل سر ته بې شرمي ده. قدرمنو کتونکو دې کور کې دا مورکۍ ناسته دا د زړه مریضه ده د شوګر مریضه ده د دوی چې کوم کور والا دی بابا خپله فالج والا دی بچي چې کوم دی وفات شوي یو زوی پاتې دی هغه هم کنډم دی. د دوی دغه درد دومره دی چې دا په الفاظو کې خدای راستي که زه تاسو ته بیان کړم. دې ماشومې څخه که یو سر ته زیاتې وشو نو بل سر ته دوی وشرمېده بل سر ته دوی ته دمکیانې ورکولی کېږي. د دې کور والا د سایډ نه کور که تاسو ته ښکاري دا هم د کرایي کور دی یا کور والا مالک ته جواب کړی دی چې دا کور موږ ته خالي کړي. یو سر ته غریبي ده بل سر ته د پښتنو د معاشرې هغه بوره سلوک دی په دې کور باندې چې هغه په الفاظو کې د بیانولو قابل نه دی. قدرمنو کتونکو بس خبرې مختصر کوم د دغه مورکۍ سره به خبرې اترې کوو او د دې ماشومې سره اوس تقریبا د ګنټې په حساب نیمه ګنټه مخکې یا ګنټه مخکې د یو ځای نه رالم همدغه شان کیس دی یو ماشومې څه شو د هغې پلار هم د انصاف طلبګار دی لیونی سپېلنی ګرځي په تاڼو تحصیلونو کچرو کې د انصاف دپاره خو په دې ملک کې انصاف نشته. په پاکستان کې که چا د انصاف نوم واغېستو نو فضول خبره ده ځکه چې په داسې ملک کې انصاف میلاویږي خو صرف هغه سرمایهدارو ته چا څه چې پیسې دا بېوسه دي نه څوک اواز لراله چې دوی اواز چې اوچت کو نه دی لراځي تاسو څه زیاتې شوی دی. بهرحال دوی ته دمکیانې میلاویږي دې سره خبرې اترې کوو په دغه ماشومې باندې او د دوی په ژوند باندې په دوی باندې نن سبا څه تېرېږي بل دا کور والا ورته چې کور خالي کړي. نو دا چې کوم زیاتي نن سبا روان دي کرونا وایرس راغلی زه هم نه دا ځمکه وشلېده نه اسمان وشلېده نه ځمکه بره لاړه الټه شوه د قومي لوط په شان ځکه چې دا کم زیاتې شروع ده زه هم دا په دې قوم باندې دا عذاب هېڅ هم نه دی. الله پاک دې داسې عذاب راولي چې کوم درنده داسې کار کوي چې په ازۍ یې رکوي چې د نورو دپاره د عبرت یو نشان ګرځېږي. قدرمنو کتونکو خبرې ډېرې دي خو معظم کار نه کوي دومره مو جوړ دغه مور سره چې خبرې رانه هېرېږي خو دغه مور سره خبرې اترې کوو دوی چې کوم فریاد دی دا ستاسو تږدو مورکۍ دا راته ووایه ستاسو درد دی الله چاته نه ښایي ځکه چې په نوم مسلمان باندې که دا درد راشي نو دا د زغملو قابل نه دی تاسو سره ډېر زیات زیاتې شوی دی. چې الله وساتي کافره مور زما دې ان دې خدای کافره مور ساتي چې کلمې نه ویلي. زړه مې چودې په مزدورو باندې خو په دې باندې خوشحاله وم که لږه وه او که ډېره وه بس څادر به مو واغوستمې بېغمه به وده شو. دې اوس وایي چې لکه دښمني مونږ کوو. شرم هم زما وشو دا د 8 کالو ماشومه ده. ټول بیان ډاکټر علم دی ورکړی دی په تاڼه کې یو کس جدا کوله چې نیا درته ویلي دي نو تاسو په خپله اول دا انصاف وکړئ چې نیا یا پلار ورته ویلي وي نو په دې کې بدلون راتله او که نه به راته. مور تاسو خپله خبره جاري کنټینیو ساتئ یا دې ساتئ تاسو خبرې کوم د ماشومې نه تپوس کوم ستاسو نوم دی بچي دا څه قصه وه دا راته پخپله وکړه دا سړی څوک څه نوم دی جمال ده څه ویل تا ته د موږ ته وی راځه بیټک ته ښه ویښپې وینځه بیا راځه ښه نو بیا کمپیوټر له راځه څه ویلو ښه چې ته ورغلې نو بیا هغه نور هم ورغلې پهلې هغه بله راټینګ کړه بیا یې هغوی راشول زه یې ګیټونه یې بند کړه بیا یې زه سملولم په ما باندې ټوپونه ووالو طالبې په خېټې ټوپونه والو
تا ورته څه نه ویل چې ماما داسې کوي تیزو په ځای ووایه تاسې څه ویل بیا خبره وکړه که نه وایه ښه مه هېرېږه قدرمنو کتونکو دغه تصویر هم دلې ویستو بیا دا ماشومه ده او دا خپل ذکر یې په دغه ماتو ګوډو ټکو کې وکړو دغه مورکۍ سره خبرې ترې کوو ښه مورکۍ دا راته ووایي دا چې بیا کور ته راغله تاسو ته یې قیصه ویل بچی دی کې تقریبا ډېر ټایم تېر شوی خو د پلار یې ما ته آواز وکړ وایي مور ته راشه زه داسې په سلور باندې ورغلم داسې قبلې ته یې مخ کړی و جړلي ما ورته یې ویل څه چل دی وایي مور داسې کار دی چې زه نه شم ویلی او دا نسې نه دې تپوس وکړه دا ما را بار کړه دغه د نیکانو دا مات ګوډ ګاډی دې ځای کې دې سره ودرېدم او دې ته مې ووایه څه چل دی تا ولې وختي خبره نه کوله نو ما وی چې ته به مې مړه کړې او پلار به مې مړه کړي ماشومې تاسو ته داسې دې ماشومې راته ووایي دا ده دې راته ووایي نو ما ځکه غږ نه کوو په ژړا باندې خو یې ځان وجلی و خو دا الله پاک مهربانه و چې زمونږ نور عزت خدای پاک بچو ساتو چې دې ماشوم جړلی دي نو تا ته څه ویل څه درته ویل بچي دې ته څه ویل چې په کوم ګېټه کې ووته په ګېټه کې ښه دې ته ویل چې په هغې ووته چې تاسو ځې او هغې ووتله او دې ته یې ویل چې د رور ډېر جړلو دې ته یې ویل چې ته داسې چل وکړه چې دې ورسوه نو ته بیا راشه خو دغه دوران کې ولې تصویر وښکې دي پولیس والا چې موقع له راغلي دي هغې یې کتلي دي دې ورته داسې لاس که هغې ولې بیا تصویر وښکې دي پولیس والا و هغې خو به خامخا تفتیش کوي که نه د هغې خو فرض و ښه اوس چې کوم دی پولیس والا و رښتیا زما زوی ته مونږ په تاڼه کې وو ماسخوتن تېر زما زوی پسې راغلی ورته یې ووایي چې که دا دروغ و نو بیا به دې الټه ویزانده وو او څنګه چل به رسره کوو او مرچکي به داسې چل کوو د مرچکي به داسې چل کوو دا تاسو ته د پولیس د سایډ نه تاسو ته دا دمکي واو که نه پولیس خو د هغې په دغه چلېږي دغه خلک زورور دي مطلب پیسه ده ورسره دې سره پیسه هم شته هر څه به سره شته دی په هغه ورځ ګرفتار کو بیا دی بیا او چې څنګه دغه یې وکړو دی بیان وکړو ایسیچوی مشر شوله بیان او دی ولا بیان ورکړو بس سمدستي په خپله ګاډي ته کېناستو او دوه کسان یې ځان سره نور راوسته دلته کې موالي دي بیا هلته کې چې کوم و نه ما ته دا خپل بچي څوک یې بیا وواله دا بټنه دا یې ووو څه داسې پلن دغه ورسره هغې ولې راخلاصو نو وایي ما یادوي یو درته خطا شوي دا زما رشته داره ده ما یې زه خو ستا رشته داره نه یم او د دې اوښې دي را سره دغه ځای ګاونډ دی که نه او ستاسو او زمونږ نعوذ بالله غلطه خبره نه کوم ما وی چې زما د اخرین خپې نه دي دې سره تاسو نه دغه کوم مورکۍ دا راته ووایه سړی ګیر دی په جیل کې دی د هغوی د کور والا د سایډ نه تاسو ته دمکیانې میلاویږي شروع میلاویږي دیګ نیم به پوخ کو دې ځای کې ډوډۍ به ورکو خلکو له زما عزت لاړ اوبو یوړه مطلب په یو دیګ باندې به ستاسو عزت دی ستاسو عزت په پې راشي او دغه چې کوم دی دا څه ورته وایي که په دې ځي نو هم کسان رالیږي زما د په الله باندې قسم وي که نه وخت ماښام دی 5 واړه یو وخته یو ځای کېږي چې زه وختي د هسپتاله رالمه چې وی دغه ما وی دا تاریخ زما نه هېر دی نو نرسي سره مې په ټلیفون کې و نو هغه زما نه چې ډاکټر دغه واخیستلو کاغذونه نو ما چې زما له ځان ډاکټر راکړي ځکه چې دوی راته ډېر دغه کوي که نه ډېر زمکیانې راکوي نو چې زه هغې پسې لاړم نو هغې ما ته وایي چې ته لاړه شو د صدر ثانې نه پولیس والا راوله نو ما به په څه باندې پولیس والا راوستل ګاډي دغه دي پردي ولاړ دي وینې یې د کله نه چا دا زیاتې کړې دي که نه زه انصاف غواړم اول د الله نه او بیا د دې کسانو نه چې دا کوم مشران دي عمران خان دي پټان دي پښتون دي نو دونه خو د لږ سوچ وکړي چې زمونږ په دې معاشره کې او بیا سرحد کې دا وړو سره زیاتې کېږي او بیا یې مړېږي او وایي چې یو که دغه ساعت کې وجلې وي نو ورسره خواته دا غټه نالۍ د دې کې بیا چولې وه ما به د چا نه د خپل عزت تپوس کوو دشمن مې نشته د چا نه به مې تپوس کوو قدرمنو کتونکو د دغه مورکۍ هغه قصه تاسو واورېده چې کومه زیاتې د دوی د دې ماشومې سره شوې وه واقعي چې ډېره داسې واقعیت دلهراشه واقعه ده ښه یو سیټ ته وشرمېده د ماشومې سره
زیاتې وشو بل سیټ ته دمکیانې ورته میلاویږي بل د کور مالک ورته دغه ورکړی چې کور خالي کوي او غریبي هم دومره ده چې په الفاظو کې د بیانولو قابل نه ده کور پردی دی بیماري ده زړه بیماري ده شوګر بیماري ده کور کې داسې څوک نشته چې هغه د دوی په سر لاس کیږدي مطلب د مور بچو ته سرې بچي هم نشته خدای ته اغوستي دي په دوی باندې ازمیخ امتحان داسې راغلی دی چې دا په نوم مسلمان باندې خدای نه راولي قدرمنو کتونکو په پاکستان کې خو انصاف نشته ځکه چې کم لیډر راځي د انصاف چغې چې څوک وایي نو داسې کوزول وایي ځکه انصاف نشته انصاف به یو ذات کې هغه بره دی هغه باچا به انصاف کوي مورکۍ په دې دنیا کې د انصاف تمه له چا نه مه کوي ځکه چې دا خلک دا خپل مطلب پرسته خلک دي نشته انصاف نشته الله دې تاسو له انصاف درکړي د انصاف هغه ځای شته ان شاء الله چې تاسو ته به ضرور هغه رب انصاف درکوي او زمونږ اخري پوښتنه مورکۍ تاسو نه دا ده پروګرام اوږدېږي ستاسو ټایم هم ډېر نه اخلم تاسو ته بیماري ده د دې علاج لپاره تاسو څه کوئ مطلب پیسې میسې څوک تاسو له درکوي څوک د څه لاس امداد کوي کار دی چې زما خورۍ نه دي د خورۍ ښځه زما له میاشت په میاشت باندې کله 10,000 روپۍ راولېږي چې لکه زه ډېره بیماره شم هسپتال کې مې داخله کړي دا کاغذونه ټول دغه دي پراته دي نو بیا پکې راله 2 ځله م راولېږي پیسې اوس چې کوم دی نو اوس 10,000 روپۍ راولېږلي او 10,000 د کاشف پلار راولېږلي وایي دې باندې وړه نه چې ته ډاکټر له لاړه شه بل مورکۍ دا راته ووایه دا وخت تاسو ډېر پښتانه ګوري پښتانه ډېر غیرتي قوم دی دغه ستاسو بچي دي ستاسو ورونه دي دې ته ستاسو غوښتنه دې څه ده دغه بچو نه ستاسو بچي تاسو دا وخت ګوري په سکرین باندې زما ته دا نغه ده چې اول د الله نه انصاف غواړم بیا د دینه غواړم پوه شوې ځکه چې دوی له خدای اختیار ورکړی دی که اختیار نه وي که نه نه وي ورکړی نو زمونږ په شان به کوڅو کې ګرځي مورکۍ دا راته ووایه ستاسو سره موبایل شته خپل یا بچې موبایل قدرمنو کتونکو خبره ختمه وه دغه مورکۍ سره هله نه دغه کړی چې دور کې پنجاب کې مړه شو نو تاسو له موبایل نه هغه موبایل ماله د هغې نه زیرا کړی دی او ګوډاګي پکې جوړ کړي دي قدرمنو کتونکو دغه مورکۍ دا موبایل دی په دې کې 2 سیم دي یو زونګ دی یو جیز زه کوشش کوم چې دې نه دا نمبر راوباسم تاسو ته به په سکرین راځي که دوی سره څوک مالي امداد کوي نو د الله سره ښه دي او ځان له دغه دنیا ګټه ده د جنت یو چابي ده که څوک هم جنت ته تلل غواړي دوی کور سره دي ضرور ودرېږي نو د دې نمبر به تاسو ته په سکرین ښکاري دغه دواړه نمبر یې دې مور دي رابطه ورسره وکړئ او د خپل وس مناسب ورسره امداد وکړئ ځکه چې په دوی باندې ډېر سخت امتحان دی ډېر سخت ازمیت دی دې سره دا پروګرام غونډو دغه مور د سلګو سره ضرور د دوی سره وکړي الله هم کامیاب الله هم ځواني نصیب کړي زما ضرورت خو شو کنه ما ولیدې دعا کوئ مورکۍ دعا کوئ بس دعا الله دې تاسو له انصاف درکړي او موږ د نزو اجازه درکړي امين امين کولول مکه ویروس نو دا ویروس په داسې خلکو لګېدلی وي که نه نو دا خلک به ترې بېغمه وو بله ورځ مې اورېدوي د 2 کالو ماشومه وه یا زما خدای پاکه کاڼي پرې راوغورځوه کاڼي پرې راوغورځوه د کاڼو باران پرې وکړه خدای پاکه ته هر څه وینې او ګورې او موږ که د اصلي کې مسلمانان پیدا کړي یو مؤمن مسلمانان یو نو خپل رحم را باندې وکړي سره د هر مؤمن مسلمان سره او چې کم کافر الله پاکم د ښې وظیفه الله هم کامیاب کړي خندا و خوشحالي ونو نن پتاله والا میدان چړه کوما سبکیلا کیلا وکړم د خلکو نو تقدیر مې خپل دی او چې ټکرې را کبینا